الليل ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. سورة فاطر آیت نمبر 11. ستاسو د سبق څه حال دی؟ یاد دی؟ مونږ په څو خبرو باندې ماتېږي؟ اتلسو خبرو باندې. هغې کې شپږ اولني سلام، کلام، جواب، تکلیف، خبر، بیماری، دوه د امام او دوه د قرآن او پنځه مخې ته. پرون موږ دا ویلو که نه؟ پنځه مخې ته. دغه لس خو یاد دي که نه؟ خو دغه پنځو باره کې لږ اشکال دی. پرون چې ویلو چې بیا به ویو چې په ګنده ځای باندې سجده لګول او چې شی تېرول او سینه د قبلې نه اوښته، یو رکن په مقدار عورت ښکاره کېدل او په مانځه کې تقریبا 2 صفو پورې ګرځېدل. دې باندې مونځ ماتېږي. دا خو یاد دي که نه؟ نه بیا وویو څه وایه اکا؟ ښه څو پاتې شو؟ صرف 3 پاتې شي. د الله په رحم دا 3 انفرادي دي، جدا جدا دي. یوه خبره خو دا ده چې په مانځه کې په زوره خندلو سره مونږ ماتېږي او داسې سره هم ماتېږي که نه؟ او مونځ ورسره هم ماتېږي. یو سړي په مانځه کې په اواز سره وخندل چې اواز یې بل چا واورېده، که څوک ورسره ووه که نه و، داسې نه چې اوس زما اواز چا نه دی اورېدلی، زه دلته جومات کې یوازې ولاړم څوک نه چې داسې اواز یې د خولې نه ووت چې خوا کې ورسره که چېرته سړی ولاړ وي نو هغه واوري اواز، نو په دې باندې مونځ ماتېږي. او زجرن په دې باندې اودس هم ماتېږي. په مانځه کې داسې څیز غوښتل د الله پاک نه چې هغه سړی عام مخلوق نه غواړي، عامې خبرې لکه یا الله مال واده وکړي، یا الله مال اوبه راکړي، چې کوم څیزونه سړی د مخلوق په لین دین کې د هغه نه غوښتی شي که نه، الله نه د الله مناسب څیزونه غوښتل. مانځه کې داسې دعاګانې چې هغه معصور منقول دعاګانې هغه سړی کولی شي په سجده کې ربنا اتنا وغیره سره قاعده کې، خو داسې څیزونه غوښتل چې هغه سړی د مخلوق نه غواړي، هغه په مانځه کې وغوښتو نو مونځ مات شو. اگر که په عربۍ وغوښتو، پښتو باندې وغوښتو خو مونځ مات شو که نه؟
اگر که په عربی غوښتو نو مونږ بیا مات شو څو شو دې دوه ته بیا وکړي د په منځ کې خندل په زوره مونږ ماتېږي او په منځ کې په دوران کې د چا الله پاک نه داسې څه غوښته چې هغه سره د مخلوق نه غواړي او اخرانه دا دی چې عمل کثیر کول عمل کثیر دی ته وایي چې کچرتا ته په دې منځ کې داسې یو کار کوي ګل دینه څه خیال د فکر دی په منځ کې داسې یو کار ته کوي یا ځان ګرځي یا ګیره ګرځي یا مخمل لاس راکاږي یا جامې برابرې یا ټوپۍ برابرې داسې څه کار په منځ کې کوي او دا کار دومره حد ته زیات شو چې کچرته په دې وخت کې یو بهر کتون کې تا وویني نو په تا باندې دا ګمان کوي چې دی په منځ نه دی ولاړ دا یې نښه ده د عمل کثیر خبره پوهېږئ چې ته په منځ کې داسې یو عمل وکړي اوس لکه په منځ باندې سړی ولاړ دی داسې وکړو مونځ مات شو نه دی مات شو خبره پوهېږئ ولکه اوس د 10 چلو کو په دې دواړه لاس یې وګورو نو مونږ چلو شو مات شو ځکه زه په منځ په قاعده باندې ناسم یا ولاړ یم او دا ځای ګروم او په دې حالت کې داسې ګروم او په دې حالت کې زه چا ولیدم هغه دا خیال په ما باندې کوي چې دی په منځ ولاړ دی یا دواړه لاسونه په مخ راکړي یا داسې دواړه لاسونه باندې یو کار کول نو په منځ کې داسې یو کار کول چې کتونکي ناشنا کتونکي په دغه ټیم کې راشي او تا وویني او په تا باندې دا ګمان وکړي چې دی په منځ نه دی ولاړ هسې ولاړ دی نو دغه عمل سره مونږ ماتېږي دې ته عمل کثیر په دې تشریح باندې پوه شوئ جزاک الله نور تاسو ملیانې خاصه اشاره درته کول غواړي عمل قلیل باندې مونږ نه ماتېږي او درې پورونه زیات شي نو بیا کراهت دی که نه خو مونږ پرې نه ماتېږي نه ماتېږي مکروه شي خو مونږ ورسره کېږي یو دا خبره ده اکثر شکایت د دې خبر راځي مونږ دا ویلو چې مونږ به سړی په مانځه په دوران کې چې مونږ وایي نو کوشش په داسې کوي چې د خپل غوږونه د واوري خبره پوه شوه خوله کې به نه وایي ژبه عادت شي د ځان ژبه ګرځي داسې نه ده تسلی سره ویل خو د تسلی ویلو مطلب دا نه دی بعضې کسانو دا تسلي کوي نو هغې سره بیا چې شروع کړي چې دومره په زوره وایي چې خوا کې ګاونډي مونږ نه شي ویلی نو دې کې به د خپل ګاونډ خیال ساتو نو مونږ به په تسلی سره ووایي په استقامت به وایي یو ټکی به خپل ځای ته رسي په دې به یقین کوي چې ما دا ټکی ووایي یوازې په ژبه شونډو لقولو باندې په ژبه لقولو باندې نه تسلی سره مونږ ویل چې ستا یقین وشي چې دا ټکی ما ویل دی هغې دپاره لږ غونې اواز هم د خولې نه ویسته پټ اواز خو هغه پټ اواز داسې نه چې د تا نه تجاوز وکړي تا سره ګاونډي سړی دی هغه خپل هغه نه مونځ خطا شي په دې خبره پوه شوې که نه یوازې ولاړ نو خیر دی که ته لږ په پټ پټه کې په زوره ووایې اواز به نه راباسي که نه او هغې کې په زوره ووایې چې ستا خپل غوږونه یې واوري صحیح ده خو که چېرته ته په جمع په مانځه کې ولاړ یې په صف کې دومره په تیزه تیزه وایې که نه زمونږ خو دغه دماغ دی که نه بیا به ستا هغې ته خیل یو خپل هغه به رانه هېر شي نو درې څیزونه موږ نن ووایو عمل کثیر سره مونځ ماتېږي عمل کثیر دې ته وایي چې ته داسې یو کار په مانځه کې کوي چې لیدونکي ته لکه ټوپۍ په دواړه لاسه راواخلې که نه بیا په سر کېږدي نو مونږ دې مات شو په دې خبره پوه شوئ مونږ دې مات شو اوس یو لاس باندې چې چلې وکړو بل لاس په نامه پروت دی نو چې ګنجایش پکې شته که نه هسې بغیر د ضرورت نه مونږ خشوع وغیره پې ختمېږي هغه په خپل ځای ده خو د مونږ ماتېدو خبره کوي دواړه لاسونه دې راواغسته په تشې داسې کېښو داسې مونځ ته نه چلو شو مات شو یو خو غلی پروت دی د خدای عزیز که نه په دې بل دې وګوره که نه دا یو لاس خو کته دی پروت دی که خو
په دې بل دا وګوره دا پروا نه کوي په یو کار کې دواړه لاسونه استعمال شو دا پکې شامل ده اوس به هغه راوګوري بس به وګوري چې څوک دی کنه تسلی وکړي دې سره مونږ شروع شو مات شو اوس ته دا کار کولی شي په عمل قلیل سره انتهایی په احتیاط خپل منځ کې په تلو راتلو کې یا په سر کې په ګرځولو کې نه او په لباس نه په جیب من لاسو یا پکې بٹن بند کې او کې چې نور مسلمانانو باندې ته تکلیف نه رسي خیر دې که کراهت پکې راشي خو د ماتېدو تر حده مرسوه او کراهت دې پکې راشي خو د نور مسلمانانو ټول منځونه به خراب نشي نو بندولي پکار دي خدا پکې نه خراب دي چې دې راولې به وګوري بیا بٹن دغه کې ملا کې به بند کی لکه مکمل بند نه کی یا سایلنت کی هغه کې بیا لږ کې دغه عمل کثیر شو په دې سره مونږ ماتي کی جی جی په دې دا په عمل کثیر سره وکړو نو موږ ماتيږي یو مټه ته والله بل چلو بل کته کې یو دسنی والله تا کنه او بل په بل لاس باندې کته کې خدای الله سره دا عمل کثیر شو دې سره موږ ماتيږي فقهاو د دې چل خل ک فرض دا کته مټي بار پاتې شي نو مکروه ده څنګه مټي په مانځ کې چې وهلي نو مکروه کیږي نو دې لپاره دا چې په تلو راتلو په دوران کې یو لاس غلې پرته د خپل معاملې کش کې کنه چې عمل قلیل شي او عمل کثیر نشي رکوع رواني یا سجده رواني په دې تلو کې دې یو کش ورک چې به په بل پیرمن چې راځي چې دې بل دې یو کش ورک خو کوشش دې کوي چې عمل کثیر ته جوړ شي چې دا یو مټ دی ولې بل باندې کته کوي نه کته کیږي نه پر ځل سره جوړ کړي نه به چل جوړ شي عمل کثیر ته جوړ شي دا یو بهترینه کلیه ده تا ته په خپل پته ولګي چې په دې حالت کې څه چاولې ده په ما باندې د منځګزار ګمان کوي کنه کوي چې په خپل فیصله وکړه دغه ځای کې چې په دې حالت کې زولې د ما ته وی چې د منځ کې مستعمل صحیح دی او که په دې حالت کې زولې د ماده د منځه حق نه دی نو بیا ستامنځو مکروه لکه مساله نشته لګیا یو پیره اړول درګه مساله نشته الله اکبر یولج الليل ننباس شپه فی النهار پرز کی ویولج النهار ننباس رز فی الليل پشپگی وسخر الشمس تابع کړه د نور والقمر اسبغمی کل یجری ټول چلیږي لاجل مسمى تر یوې نیټې مقرره پورې ذالکم الله ربکم داستا رب دې چې ورځ او د شپې مالک دی هغه کې تصرف کوي د نور او د سپوږمۍ مالک دی هغه کې تصرف کوي والذي له الملك طول اختیار د پاره دی والذین حاکسان تدعون چرابل تاسو من دونه سوا د الله ما یملکون اختیار من ندی من قطمیر د زری برابر قطمیر ما تاسو ویلو د خرما د بمبته پاګه باندې لپاسه چې کوم پلاستیک شری پټ دی هغه ته قطمیر مراد ته زری برابر دی ان تدعوهم کچرت تاسو راو بلد لا يسمعوا دعاءكم استاسو بلل ناوري استاسو आवाज ناوري ولو سمعوا کچرت واوري مستجابوا لكم جواب نشي در کوله تاسو لا نو څه لو आवाज کوي ګټي دي یا قبرونو کې دي یا ونی دي یا نور دي یا اور دي الله نه علاوه چې د څه عبادت کوي هغه څه کولی شي تاسو جواب در کولی شي جواب نشي را کوله پورا کول خلل خبره ده ويوم القيامه يوم قیامت پرز باندې یکفرون بشرککم تاسو د شرک نه انکار کوي که تاسو چې ما خو د عبادت کوو د زما څه کوي کی هغه به هي ته بس زما هیڅ عبادت نه کوي زما عبادت هیڅ نه کوي ما ته هیڅ आवाज نه کوي هغه بس د شرک نه انکاري ولا ينبئك خبر نشي در کول تا مثل خبير پشان د الله کوم خبردار ذات چې الله دې هغه څنګه د څه پته ده
بس اللهم صل على محمد من ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على محمد.